عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی غرمه به آرام کو نه چې آرام به کو مونږ به پې څوک بلسیدلو نه خوب به کو غرمه اودو وی دی کې یو بوډی راله دروازې وټکوله او رادنده شوه چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم آواز ولګېدو نبی علیه السلام سمدستي راپاڅېد د غرمې خوب به ډېر قیمتي و ما به نه راویښو وی سمدستي راپاڅېدو او هغه بوډۍ یې کېنوله ډېره توجه یې ورته ورکړله تحفې ورله ورکړلې تحایف یې ورله ورکړله ډېرې خبرې ورسره وکړې بیا ورسره د وره پورې ووته بیا یو خادم راغوښوېدا کور ته ورسوه وی بیا راغې سملاست نو ما وی چې اوس خو بیا سملاست خوب کې خلل راځي ماښام به ترې تپوس وکړم چې دا بوډۍ څوک و دا دومره توجه ورکړله وی چې ورلم امام الانبیا بیا نه دی اوده وی داسې جور سوچ کوي په جور سوچ کې دی وی ما ترې نه تپوس وکړو چې د الله حبیبه دې ته دې ولې دومره توجه ورکړله قربان د امام الانبیا د اخلاقو نه د سره به بیبیانې خوشحاله نه وي نو وی ما ته وایي چې خدیجې دا زما څه نه ده دا عایشې زما چې اوله بیبي وه که نه خدیجه دا به هغې له راتلله او هغې به دې له ډېرې تحفې ورکولې هغې به ډېر خیال ساتو ما ته نن زما د بیبي د خدیجې یاد تازه کو ما ته هغه یاد تازه شو دا چې راننوتله ما ته خپله بیبي خدیجه رایاده شوله ما ته خپله بیبي خدیجه رایاده شوله هغه یاد ما نن تازه کو چې دې به یې ډېر خیال ساته نو ما د هغې په سترګه د دې خیال وساتو تحفې مړه بیبي دومره خیال ساتي مونږ چې نن مړه شوه نو سبا به یې رهي که خیرې سوال نه پیدا کېږي چې سړی بیا ذکر وکړي نه خبره ختمه ذکر هم څوک نه کوي نه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي سالن چې به مونږ کره پوخ شو ما ته به یې وی چې عایشې د خدیجې ملګرو له تلک سالن نه لیږي د هغې چې کوم هم عمر زنانه وي ما وی د الله حبیبه خدیجه خو یوه بوډۍ ونو ما ته وی چې نه عایشې خدیجه وه په ما یې ړومبی ایمان راوړی دی ما له یې ړومبی سهاره را کړې وه ما له اول مرسته زما خدیجې کړې وه دومره په امام الانبیا کې د رښتې او د بیبي او د بچو خیال ساتلو د مړه بیبي دومره ملازه کوي نن سبا بیبیانې په څه تنګې دي په دې نه دي تنګې چې ګراني ده او خرچه نشته بیبي خرچه نه غواړي بیبي وایي ته ما سره لږ روابط په کور کې برابر که زه تا سره لوږې خوشحاله یم په لوږه د سره ژوند تېروم خو لږ خو ما سره روابط برابر که ته هر څه کور ته راوړې او خان او ملکې خو کور دې رویه نه ده برابر بیبي تنګه ده نو بچي تنګ دي نو دې بیبي سره ته ولې ظلم او زیاتې کوي ته د امام الانبیا اخلاقو ته نه ګورې